پرون په یو ځای کې ناستم نو یو ناجوړه تاسو ناجوړه چاته وایي که نه چې بیمار وي چې ته ډاکټر ته زه ناجوړه هغه چاته وایم چې عقیده یې مرداره شوي یو ناجوړه و چې د عقیدې کینسر ورته رسېدلی و د عقیدې کینسر ورته رسېدلی و نو ما ته راغی کېناسته نو ما ته وایي چې یاره جي دا څه خلک دي هغوی ملک پسیم قربانیانی کوي او نبی علیہ السلام پسیم قربانی کوي ما یا او داسې ډېر نیکان شته دي چې داسې کار کوي ډېر خلک داسې شته په دې امت کې خو دا سړي داسې ښکته پورته راته وکتل چې دا خو څه بل شان خبره ده وکړه نو بیا ما ورته وویل چې ملای که امي وی چې زه خو امي ماما چې امي د ملیانو کار کې ګوتې مه وه تا خو دا شی دومره په سپکه یاد کړو کتابونو په دې باندې لیکل کړي دي حضرت علي صاحب مبارک هغه چې کوم دی هغه به دوه قربانۍ کولې او چا ته نه تپوس وکړه چې ته دوه قربانۍ ولې کوې نو هغه ورته وویل چې بذلک اوصانی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته په دې رسول الله مبارک امر کړی اکبرپور کې یو بیان ما داسې وکړه چې چا چټ راوړه نو ما دا حدیث پیش کړ بیا دلته راپسې مجلس کې به کوم مولا ناست و د مولیانو توره بیا دایي چې مخامخ څه نه وایي خو چې کله تېنه لاړ شي نو بیا دنه پړانګ جوړ شي بیا ډېر غورېږي نو هغه کس ته ویلي و چې یاره بس دا مېلمه و ما څه نه وې ما چې بېعزتي ونه شي او دا چټ واخله او دلته لاړ شه چټ راغی نو په چټ کې لیکلي و چې حضرت علي صاحب قرباني کړې وه نبي علیه السلام پسې هغه ته روا وه ځکه هغه ته نبی علیه السلام وصیت کړی و امر یې کړی و مونږ ته ناروا ده مونږ یې نه شو کړی نو ما هماغه چټ په شا باندې واپس جواب ورکړ ما یې زه هغه ته داسې ووایه او چټ کې مې ولیکل چې یو شی ناروا او بدعت شوي نو رسول الله مبارک په بدعت باندې امر کوي جواب راکوي امر کوي ورباندې یو شی چې ناروا شو نو بیا حضرت علي صاحب تر دې ناروا امر ولې وکړو او دا دلیل د جواز دی چې دا روا دی البته امر تقاضا د وجوب کوي نو هغه ته خصوصا امر کړی او هغه ضروري وکولې په ما ته ضروري نه ده که څوک یې کوي ودې کېږي نه دي کې لازمه نه ده او که داسې خبره پکې نه موجوده چې هغه داسې نه ویلې چې ما ته خاص امر کړی نو بیا خو په دې ټول امت لازمه وه چې ټول امت ته امر کړی ټولو به دا کولی دي اوس هغه باندې لازمه وه په موږ لازمه نه ده څوک یې کوي ودې کېږي نه دي خو دلیل د جواز خو جوړ شکه چې دا کار روا دی او دویم روایت مې ورته دا ولیکه د ابو داود شریف چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به دوه قربانۍ کولې دا ټول کتاب الخيار باب راخستی دا هر کتاب او دا روایت صحیح دی هغه دواړو قربانیو کې به نبی علیه السلام داسې ویل اللهم تقبل من محمد صلی الله علیه وسلم ومن امت محمد صلی الله علیه وسلم الہ دا قربانی مانم قبولی کی او زمار تمام امت نم قبولی کی نو میں مڑے خو بیم لا یوال تا خو نمونه لري قبر لري تا ویم نه سره چلاره چا زوی او پیرا کیږي کنه پیرا کیږي ته سره وینه تا پس خلکو کړي دي ثواب در بخله او مړ خو لا بیا هم چې کوم دی هغه قبر شته پس خلک دعاګانی کوي هغه دعا ور رسیږي نفلی حجونو ثواب ور رسیږي څومره عبادت وګوري د کوم عبادت ثواب مړي ته نه رسیږي چې قرباني به نه رسیږي خو نفلی حج په حدیث ثابت دی ثواب رسیږي تلاوت ثابت دی داغي ثواب رسیږي دعا ثابت دی داغي ثواب رسیږي اور صدقات او خیراتونو ثابت دي داغي ثواب رسیږي ورته نفلی عبادت او ثواب رسیږي نو اخر کم دلیل په حرمت راغی چې قرباني عبادت دې ردی نه رسیږي د نور برسیږي نو دا هدی خود ساخته د خپل خېټې مسائل دي په دې مسلو کې څه شوبې درته پیدا نه کی کوم چې تاسو کې مالداران او د وس خوندان دي زیات کوشش د دې ولګوي چې تاسو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پسې خامخا قرباني کوي لازم نه ده واجب او تموای ولکه دا کار دې زمن سره ذکر کوي چې یو خدای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روح په خوشاليږي ناغه به ضرور چې کوم نبی استا سفارش او شفاعت کوي او چې ته د ځان ته بیگانه او پردې کې ناغلی بیا سفر وا کوي
نو ځان مونږ ته پکار دي چې په ورګډ کو هغه مونږ ته ضرورت ونه لري مونږ به ځان ور یادو ورته او بل دادا چې دې زمن کې هغه ناجوړه چې په زړه کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنی لري دا غي زړونه پیچوي کله چې د نبی اسلام قرباني دی ومنله نو بیا هغه خخ کارا لاله یو څو ناجوړه ولاړی هغه په مخ کې لاله دا د نبی اسلام په نوم خیرات کړی چې هغه خو په زړونه وچوي کړي ادي چې څومره یو عاشقان د یو خکار نه منې کوي هغه به خدای تعالی عاشقان نورم تیزي یاره یو وخت تاسو سوچو کې دا میلاد النبی او چرته بری او پیر سے په دربار کې کېداو یا پنځه یا لس پټول په خبر کې نو او چې هغه چې زړه کې محمد عربي دشمنی و او دې محفل ته بدعت ویل دې محفل ته ناروا ویل بدوم رډیر شو چې اوس د دې زړه په باندې چې پارځي کې لګیا دی میلاد النبی دی میلاد النبی دی پورا ور باندې دا سړي چې حیران دي چې موږ څه چلو نو چې کم کار نه دی انکار کوي نو کار تاسو سم د جهاد په نیت باندې کوي پرې چې زړه په خفقي